بسم الله الرحمن الرحيم ومنها ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة مثل فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. غرض ومنها ما وقع تفصيلا سرا غرض د مصنف بیان د دریم موضوع ده، بیان د دریم مقام ده یا بیان د دریم ضابطه ده. د هغې ضابطونه، د هغې مقاماتونه، د هغې مواضعونه په کومو مواضعو کې چې د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کول واجب دي. په تفصیل کې د تلو نه مخکې چونکې په دې عبارت کې مضمون د جملې راغلی دی، نو مضمون د جملې وضاحت کوو چې مضمون د جملې څه ته وایي. نو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې یوه جمله فعلیه ده، یوه جمله اسمیه ده. نو د جمله اسمیه او د جمله فعلیه د مضمون د راوستو طریقه څه ده؟ نو د مضمون د جملې فعلیه د راوستو طریقه دا ده چې د جمله فعلیه دا فعل به اولنی جز به، یعنی فعل به فاعل یا مفعول طرف ته اضافت وکړي، نو تا ته به مضمون د جمله فعلیه حاصل شي. لکه فشد الوثاق کې فشد د امر دی او د دې مصدر شدن دی، شدن، او د الوثاق مفعول به ده، نو د دې اضافت مفعول به ته وکړه شد الوثاق. د دې فشد الوثاق دا جمله فعلیه ده او د دې مضمون د جملې شد الوثاق دی. او یو مضمون د جمله اسمیه وي، مضمون د جمله اسمیه د حاصلولو او د راوستلو طریقه دا ده چې د خبر اضافت به مبتدا ته وکړي، نو تا ته به مضمون د جمله اسمیه حاصل شي. لکه زید قائمون دا جمله اسمیه دا مضمون د دې جمله اسمیه قیام زیدین دی. نو دلته قیام زیدین کې مو د قائمون خبر مصدر راوستو قیام او د هغې اضافت مو مبتدا ته وکړو، نو دا شو مضمون د جملې. نو مصنف علیه الرحمت فرمایي چې د دغې مواضعونه موضوع د هر هغې مفعول مطلق دی چې مفعول مطلق پکې د مخکې جملې چې کوم مضمون دی د هغې مضمون د غرض او د فائدې بیان واقع شوی وي، نو هلته د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کول واجب دي. مثال ته به راشو، مثال نه به ښه پوه شو. فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. دا منن او فداء دا مفعول دواړه مفعول مطلق دي، او دا په دلته دا مفعول مطلق د مخکې د دې مفعول مطلق نه چې کم مخکې جمله ده هغه فشد الوثاق، او د دې فشد الوثاق چې کم مضمون د جملې دی چې هغه شد الوثاق دی، دا مفعول مطلق د دغې جملې د دې مخکې جملې د مضمون چې کم غرض دی د هغې بیان واقع شوی دی. ځکه آیات مبارکه کې الله تبارک وتعالی ارشاد فرمایي چې فشد الوثاق، تاسو دوی مضبوط کړئ د دوی قید لره. نو دا قید ولې مضبوط کړئ؟ فإما منا بعد، یعنی د دې غرض سره د دې فایده سره فإما منا بعد، یا خو په بیا احسان وکړئ د قید د مضبوطولو نه وروسته، یا خو په احسان وکړئ یا چې فایده واخلئ. نو په دې صورت کې دا مفعول مطلق د مخکې جملې چې کوم مضمون دی د هغې مضمون چې کوم غرض دی، یعنی غرض مطلوبه دا بیان واقع شوی دی. لہذا دلته د دې مفعول مطلق عامل حذف کړی شوی دی په حذف وجوبي قیاسي سره. دا اصل کې دی فإما تمنون منن وإما تفدون فداء. لہذا قرینه په دا نسب د معمول ده، یعنی د منن او د فداءن دا منصوب کېدل دا په قرینه ده چې دلته فعل حذف دی، یعنی د دې عامل حذف دی. او قائم مقام دغه مفعول مطلق دی، او قائم مقام دغه مفعول مطلق دی، یا دا جمله هم د هغې قائم مقام جوړېدی شي. نو دلته دا مفعول مطلق که چېرته حذف نه کړی شي نو ذکر کړی شي، نو اجتماع د قائم مقام او د اصل به راشي او دا جایزه نه ده. نو اوس به راشو عبارت ته. ومنها او د دغې مواضعونه، ما د ما نه مخکې به موضوع لفظ راوباسو او ما به عبارت کو د مفعول مطلق نه. ومنها د دغې مواضعونه موضع ما، موضع د هر هغې مفعول مطلق دی وقع چې واقع شوی وي، هو ضمیر راجع د مفعول مطلق ته چې واقع شوی وي دا مفعول مطلق تفصیلا، تفصیل په معنا د بیان سره چې واقع شوی وي دا مفعول مطلق بیان. لأثر مضمون جمله متقدمه، اثر په معنا د غرض، په معنا د فائدې او په معنا د حکمت سره. نو فرمایي چې
واقع شوی دا مفعول مطلق بیان د غرض د مخکې مضمون جمله متقدمه، یعنی د مخکې د مفعول مطلق نه چې کوم مخکې جمله ده د هغې چې کوم مضمون دی د هغې د غرض او د هغې د فائدې بیان واقع شوی. نو فرمایي چې ومنها د دغې مواضعونه موضع ما موضوع د هغې مفعول مطلق دی وقع چې واقع شوی دا مفعول مطلق تفصیلا تفصیل لاثر مضمون بیان د اثر د غرض د مضمون د جملې هسې جمله چې هغه مخکې ده مثل فشد الوثاقه تاسو مضبوط کړئ د دوی قید فإما منن بعد بیا یا خو احسان وکړئ پس د تړلونه د قید د مضبوطولو د قید نه بعد شد الوثاق وإما فداء یا خو فدیه واخلئ عوض ترې واخلئ قیمت ترې واخلئ.